طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك، رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك. طمئن فؤادك إن لك رب. ترتیب عثمانی دیشتم نمبر سورت تے، ترتیب نزولی سلوراتیم نمبر سورت تے، نازل دے رستد سورت انشقاقنا. کلمات پدی سورت کی 819 دی، حروف پدی سورت کی 3510 دی. مخ کی سورت کی سورت العنکبوت کی ترغیب الی الجہاد، پدی سورت کی ثمرہ جہاد دا چی غلبہ دا دو ڈلیو، یو فارسیان دویم رومیان. فارسیان چیو دا مجوسیان و مشرکانو، رومیان چیو دا اہل کتابو. ددیب جنگو یو رز دی فارسیانو دی رومیانو لا اہل کتابو لا شکست ورکو، مغلوب شو. نو لالل مومنانو تا یو پیغور ورکی دا مشرکان فارسیان صحابو توی چی من پا اہل کتابو بانی غلبہ حاصل اکڑا. نو وجہ دا و رومیان اہل کتابو پا مقابل دا مشرکانو بیدا خو خولا مومنانو. نو صدیق اکبر سے خفشو ورطوی چی غلبہ حاصل امون در باندے. آیت نازل شو الف لام میم واللہ اعلم بمراده بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم واللہ اعلم بمراده. غلبت الروم مانا مغلوب کڑے شو الروم رومیان، غالبہ وربانے فارسیان شو. فی ادن الارض پنزدیز مکہ کی عربو تا چی اطراف دا شام دی مجوسیانو تینا ہونی والا. وهم حال دادے دا رومیان چی کم دی من بعد غلبیم رست دا مغلوب کی دو دینا. رب کریم فرمائی سیغلبونا زردے چی غالب بشی دا رومیان بفارسیانو باندے. سیغلبونا زردے چی غالب بشی دا رومیان بفارسیانو باندے. دا روم بادشاہ پا دا وقت کی ہرقلو، یعنی رومیانو بادشاہ تا بای قیصر روم ویلو، دا فارس او دا ایران بادشاہ تبای کسرائے فارس کسرائے روم دا الفاظ با استعمالو. دا مصر بادشاہ تبای فرعون ویلو، دا اصطلاحات یو نظامو. نسیغلبون زردے چی بغالب بشی دا رومیان فی بضع سنین پسو کلونو کی. للہ الامر خاص اللہ لرا الامر اختیار دے، یعنی امر د نصرت او د دولت دے من قبل وړاندې د غلبې د فارس نه پر رومیانو باندې، ومن بعد ورست د غلبې پر د رومیانو په فارسیانو باندې. نو لله الامر خاص الله له اختیار دی. ويومئذ په دغه ورځ د غلبې باندې چې رومیان به غلبه حاصلې په فارسیانو باندې یفرحو خوشاله بشي المؤمنون مؤمنانا. صحابہ کرام وجدا و چی رومیان اہل کتابو نو خوشحال بشی پا دا ورز باندی مومنان بنصر اللہ پا امداد دا اللہ باندی چی رومیانو سر با امداد کیا. ینصرو امداد کیا اللہ تبارک و تعالی من یشاو چالا چی غاڑی وهو دا اللہ تبارک و تعالی لذیذو زور ورزات تے الرحیمو رحم کون کے ذات تے. وعد اللہ وعد اللہ وعدا وعدہ کری اللہ تبارک و تعالی پا وعدہ کولو سرا یعنی مدد سرا. لا يخلف اللہ مخالفت نکی اللہ تبارک و تعالی وعدہ دا وعد اخپلنا. ولكن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا يعلمون علم نلری علم لری خو پسبانی يعلمون دی علم لری ظاہرا من الحیات الدنیا پا ظاہری باندی دا جن دنیاوی. مرشتی دا سمرا کافران چی دی دا ظاہری دنیاوی باندی علم لری. تاسو ورطا خیال دے ظاہری کارونو باندی پوئی گی اللہ وی وهم عن الاخرتی دا کافران چی دی عن الاخرتی دا امور دا آخرتنا
هم غافلون هم دی غافلان دی نا خبر دی اولم يتفکروا آیا دی سوچ و فکر نکی فی انفسهم پا نفسونو خپلو کی عالم صغیر آیا دی سوچ و فکر نکی ما خلق اللہ ندی پیدا کری اللہ تبارک و تعالی السماوات دا اسمانونا ندی پیدا کری اللہ تبارک و تعالی دا اسمانونا والارض دا ازمکی وما بینهما چپ منز دی کی عجائبات دی اللہ مگر بالحق پا حق سر پیدا کری اللہ تبارک و تعالی واجل مسمى پنیٹی مقرر شوی سرن لی وقت معلوم د پاره د وقت معلومه وان كثيرا من الناس يقينا دير د خلقنا بلقاء ربهم فملاقات د رخل بانی لکافرون خامخ کفر کون کی یعنی انکار کون کی دی انکار کیتنا رب کریم فرمای اولم يسيروا دباو اولم يسيروا یا ندی گرزی دلی دی فی الارض پزمکہ کی فینظروا پسوری گوری کیف کانا کیف صارا سرنگی گرزی دلی واقبت الذین آخری انجام دا کسانو تخفیف دنیاوی شو من قبلهم چولان دی ددینو سرنگی گرزی دلی انجام دا غید چولان دی ددیو کانو هو غیا شد مضبوط منهم ددینا قوتا پا قوت کی بالبدن وأثاروا الأرض أرول بي الأرض زمكلا للزراعة دبار دفصلا وعمروها وابد كري واغيها دي زمكلا أكثر زياد مما درسنا عمروها چدي ابد كري دالي كتابو وجاءتهم راغني ودي لرا رسلهم پیغمبران ددي رسول ددي بالبينات بواضح معجزات باندي فلم يؤمنوا بسغيمان رونلو فأهلكهم الله پس هلاک الله تبارک وتعالى بعدی لرا نو تاسو سشی داغی په مقابله کې غیب مضبوط او دومره آبادیانې کړې وې زمکه آباده کړې و بیا هم ورته پیغمبران راغلل او وې نه منل عذاب پر الله هلاک غی لرا فما كان الله پس نو الله تبارک وتعالى ليظلمهم چې ظلم کړو په دې باندې ولكن كانوا لكن ودي انفسهم بنفسهم خپلو باندې یظلمون چې ظلمونه کول شرک کولو ان الشرك لظلم عظيم ثم كان يصار او غرزد عاقبه الذين اخر انجام دا کسانو اساو منا اشرکو چې شرکونه کړو السوء یا شد سوء او غرزد دا غي انجام ډیر بد السوء من شد سوء ډیر بد عقوبت دیو ولد دی انجام بد شو ان کذبوا بان کذبوا په سبب د دې چې تکذیب کولو نسبت د دروغ کولو بیاات الله پایتونو د الله تبارک وتعالى باندې وکانو ودي بها په آیاتونو باندې یستهزئون مسخره به کول په ټوکې به کولا الله والله تبارک وتعالى غزاد يبدأ الخلق چې اول پیدا کړي مخلوق لرا د نطفینا بیا چې کله منشي ثم يعيدو بیا اعاده کوي یعنی واپس را ژوند کوي بعد الموت قیامت د پاره ثم بیا الیه دی الله ته ترجعون واپس کولې بشي تاسو فیجازیکم پس بدلی بدر کوي تاسو لپاره حساب کتاب بتا سره کوي و یوم باورس باندې تقوم الساعه او چې قائم شي قیامت یبلسون امید بشی المجرمون مجرمان د سشینا من کل خیر نار یو خیرنا هر خیر نبا امید شی ولم یکن لهم نبوی دی لرا من شرکائهم د شرکانو د دینا شفاع و شفاعتگر سفارشیان وکانو شب دی دا مشرکان بشرکائهم د شرکانو خپلونا یعنی د عبادت د دینا کافرین کفر کون کی انکار کون کی سبوی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دی الله قسم دی پرب زمون باندې وای ما كنا مشرکین مونږ نو مشرکان به قسمونه خوري انکار وکي په دغه ورځ باندې و یوم تقوم الساعه فاورز باندې چې قائم شي قیامت یوم الدین په دغه ورځ باندې رب کریم فرمایي يتفرقون فرقه بشي ډلې بشي
فریق فی الجنة وفریق فی السعیر، یو ډله به جنتیان وي بل ډله به جهنميانی. کله چې جنت ته جنتیان لاړ شي جهنم ته جهنميان لاړ شي فلا یجتمعون ابدا، بیا به سره یو ځای نشي همیشه د پاره. فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي امنو چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي، رب کریم فرمایي فهم پس دي دا نیک اعمال ولا فی روضة په جنتونو باغونو کې به یحبرون خوشاله کړي شي به یحبرون معنی یفرحون خوشاله کړي شي به په دې جنت کې. واما الذين هر چې کسان دي کفروا چې کفر کړي دي وکذبوا نسبت د دروغ کړي بیااتنا آیاتونو زمونږ لرا ولقاء الاخره او په ملاقات د اخرت فاولئک پس دا کسان چې الله او فی العذاب په عذاب کې محضرون حاضر کړي شي به. فسبحان الله پس پاکی د الله تبارک وتعالى لرحین په ټیم کې تم سونه منا تدخلون فی المساء چې داخلي گئی تاسو په ماخام کې وهو صلاة المغرب والعشاء، مراد تینا د ماخام موسو د ماسختنه په دغه ټیم کې پاکی د الله لره. وحين په ټیم کې تصبحون من تدخلون فی الصباح چې داخلي گئی تاسو صبیا وهو صلاة الصبح، مراد تینا موز د صبی شو. وله دی الله تبارک وتعالى لرا الحمد ثنا د حمدونه دی فی السماوات پاسمانونو کې والارض پزمکه کې وعشيا او پاکی د الله تبارک وتعالى لرا حمدونه دی الله تبارک وتعالى لرا کله چې داخلي گئی تاسو مازیګره کې مراد تینا صلاة العصر موز د مازیګر شو. وعشيا من صلوا لله عشيا موز کوي خاص د الله د پاره موز د مازیګر شو. وحینا پاغه ټیم کې تظهرون من تدخلون الظهيره چې داخلي گئی تاسو د غرمې په ټیم کې وهو صلاة الظهر موز تن مراد تن موز د ماسپخین شو. رب کریم دا ذات دی یخرج الحی چې روباسي ژوندي لرا من المیت د مړینا ويخرج الميت او باسي مړی لرا من الحی د ژوندینا ويحيي او ژوندي کزم کې لرا بعد موتها رست د موت د دینه یعنی رست د چې درو د دینه زرغونه کې د ازمکا وکذالک لک سرنګ چې دا او چې ازمکا زرغونه الله تبارک وتعالى شنه کې تر او تازه کې وکذالک هم دغرنګي تخرجون تاسو برو باسي د قبروننا واپس به مجوندي کوي باس بعد الموت ثابت شو. ومن آیاته او بعضی دا نخود معرفت د الله نه په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې د انداز خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا، یعنی بعضی د نخود معرفت د الله نه په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې په دلائل د نبوت د رسول باندې انداز خلقکم چې پیدا کړی تاسو لرا من ترابنا د خاورنا، یعنی خلق اصلکم من تراب پیدا کړی اساس تاسو د تراب نه خاورنا چې آدم علیه السلام دغه د خاورنا اصل خاورنا شو. ثم اذا انتم بیا ناسا پي تاسو بشر شي بیا تاسو تنتشرون تار پتار کیے گیا خوری گئے پزمکا کی. ومن آیاته وبعض د علامات د وحدانیت الله تبارک وتعالى نه انداد خلقکم چې پیدا خلق لكم چې پیدا کړی تاسو لرا من انفسکم د جنس د نفسونو تاسو نه ازواجن بیبیانی حوا بیبی د آدم علیه السلام شو، آدم علیه السلام نشو لتسكنوا د پاره چې تاسو آرام حاصل کړیا الیها غیتا وجعل او ګرځول الله تبارک وتعالى بینکم پمنس تاسو مودتا منا محبت
مودنه مراد دلته محبت د زنانه د خاوند سره ورحمتن ګرځول الله تبارک وتعالى فمن تاسو کې رحمت مراد د رحمتنا محبت د سړي د بیبي سره ان فی ذلک یقینا فدیک الایات خامخ دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې لقوم د پاره د قوم يتفکرون چې فکر او سوچ کوي هغه د پاره پدی باندې پدی کې دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى ومن آیاته او بعض د نه خود معرفت د الله نه داده خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو لرا ولار د ازمکه لرا وخت اختلاف والسنتکم او بعضو د نه خود معرفت د الله نه داده چې وخت اختلاف والسنتکم مختلف دي جب ستاسو جبې مختلف دي جدا جدا دي هر چا څوک عربي دي څوک عجمي دي څوک انګريز دي پښتون دي پنجابي دي وغيرها فارسيوان دي بعض مفسرین وایي چې 900 جبې دي په دنیا کې دارنګ علامو د معرفت د الله نه داده او الوانکم اختلاف د رنگونو ستاسو رنگونو مختلف دي څوک سور دي څوک سپین دي څوک تور دي مختلف رنگونه ستاسو دي دا یو مخ دی ګوره هر مخ سره څومره فرق وي د یو مور پلارنه لس بچ پیدا شي د لس وانو مخونه بیل بیل پیجندل کیږي په دنیا کې څومره مخونه دي هر مخ پیجندل کیږي په دې کې هم دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې ان فی ذلک یقینا په دې کې آیات خامخ دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې للعالمین د پاره د عالمانو پوهانو د پاره ډاکټران شو وغيرها عالمان شو ومن آیاته بعض د خود معرفت د الله نه یعنی دلائل د وحدانیت د الله تبارک وتعالى نه داده منامکم خوف تاسو د باللیل د شپې او النهار د ورځې او ابتغاءکم طلب تاسو د من فضل د فضل د الله نه چې رزق ده ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات دلائل دي دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې لقوم د پاره د قوم يسمعون چې اوري پس ما د تدبر سره ومن آیاته بعضی د خود معرفت د الله تبارک وتعالى نه داده یریکم البرق چې خای تاسو ته البرق برخنا خوفا د پاره د یری د مسافرو چې ګرځ ګړوس شي اسمان کې ورې زراشي مسافر ویریږي چې لا اوس بسکیږي باران وطمعا او د پاره د طمع د مقیمین زمیدار د پاره یو طمع پیدا شي چې باران وریږي الله باران وری چې دا زمون فصل شي وطمعا د پاره د طمع د مقیمین زمیدار د پاره وينزل نازل الله تبارک وتعالى من السماء د اسمان نمان وب فيحيي پسراجون دي الله تبارک وتعالى د زمکه لره بعد موت یا رست د اوچیدلونه رست د مرګ نه رست د اوچیدلونه ان فی ذلک یقینا پدې کې هما لا آیات دلائل د قدرت دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې لقوم د پاره د قوم یعقلون چې عقل لري ومن آیاته او بعض د خود معرفت د الله نه یعنی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې انداز تقوم چې ولار د السماء و اسمان بغیر عمد بغیر دستنون والارض زمکا وبو کې نه ډوبېږي بأمره منا بإذنه فإذن د الله تبارک وتعالى دا ولار دي دا هم دلائل دي په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې چې الله یو دی ثم بعد طاوك دعاكم چې بلت تاسو لرا دعوتن په بللو سره په زبان د اسرافیل علیہ السلام بشبله وحی من الارض من القبور د قبرنا اذا انتم ناس بيتاسو تخرجون رايسلشي من القبور د قبرنا وله دي الله تبارك وتعالى لمن وسوق دي في السماوات چې پاسمانونو کې دي والارض او پزماکه کې کلن طولا دزمکی مخلوق او د اسمان مخلوق له دي الله لرا قانت من مطيعون تابعدار دي وهو الذي ذا الله ذات يبدأ الخلق چول پیدا کړي مخلوق لرا د نطفینا بیا منشي ثم بیا يعيده اعاده کی واپس را ژوند کی یوم القیامه
پورز د قیامت وهو دا واپس جون دی کول اهون آسان دی علیه پدی الله تبارک وتعالى باندې وله المثل دی الله تبارک وتعالى المثل الاعلى من الصفه الاعلى صفت اوچته ليس كمثله شيء نشتره پشان د مثل د الله تبارک وتعالى هیڅ دومره اوچت صفت دی چې هغه اوچت دی د عقل او د ادراک ستاسو نه وله المثل الاعلى دي الله تبارك وتعالى لرا الصفة العليا صفة اوچت في السماوات اسمانون ولا دي پزمک وهو د الله تبارك وتعالى العزيز زور ور ذات ده الحكيم خاوند حکمت ده هر یو کار کی حکمت ده